سلامونه ملګرو. عمران خان د جیل نه نریندر مودي ته یو ډیر قراره جواب ورکړی دی. عمران خان سره ډیره موده پس د خپل خور ملاقات شوی دی چې خپل خور سره عمران خان یو ځل بیا د قوم د پاره یو پیغام هم جاری کړی دی. عمران خان ویلي دی چې دا فوج هم زما دی او دا ملک هم زما دی. عمران خان دا هم ویلي دی چې مودي د پاکستان نه نفرت ډیر زیات کوي او کېدای شي هغه یو ځل بیا د بدلی اغشتلو کوشش وکړي. عمران خان د پاکستان ایر فورس د پاره د پاکستان د ایر فورس ځوانانو تعریف هم کړی دی. عمران خان جیل نه قوم د پاره یو ډیر اهم پیغام هم جاری کړی دی. عمران خان دا پیغام د علیما خان یعنی د خپل خور په خله باندې جاری کړی دی. عمران خان سره د خپل خور علیما خان ډیره موده پس ملاقات شوی دی. د ملاقات نه پس د عمران خان ټوئیټر اکاونټ نه یو پیغام جاری شوی دی چې په دغه ټوئیټر اکاونټ کې عمران خان خپل پیغام د قوم د پاره او خپل چې عمران خان کم پیغام دی د وطن د پاره یا د آرمی د پاره څه خبرې کړي نو راځي پاغه تفصیلا خبره کوو. عمران خان ویلي دی چې انډیا او پاکستان کما کشیدګي و نو پدې کې پاکستان یو ځل بیا ګټه وکړه. پدې کې پاکستان یو ځل بیا بهادرۍ اقدام کړی دی. بهادرۍ ځان ثابت کړی دی چې پاکستان قوم یو خوددار او بهادر قوم دی. عمران خان مزید ویلي دی چې زه همیشه دا خبره کوم چې پاکستان هم زما دی او د پاکستان آرمی هم زما ده او چې په کومه طریقه پاکستان آرمی مودي ته شکست ورکړو نو په دې سره زه د پاکستان آرمی ځوانانو ته خراج تحسین پیش کوم. او په سوشل میډیا د پاکستان ځوانانو هم د مودي خلاف یو ډیر غټه اکټیویټي او چلوله او په سوشل میډیا هم د پاکستان ځوانانو مودي ته یو غټ شکست ورکړی دی. یعنی عمران خان د سوشل میډیا ورکرز ته د سوشل میډیا څومره هم صارفین دي چې د انډیا خلاف پوسټونه کړي چې انډیا له په سوشل میډیا قراره جواب ورکړی دی نو هغه ته هم شاباشي ویلي دی. عمران خان مزید ویلي دی چې مودي په پاکستان کې سیویلین ټارګټ کړي وو خو په جواب کې پاکستان آرمی انډیا ته زبردست جواب ورکړو. زمونږ آرمی دا غي سیویلین ټارګټ نه کړل بلکې دا غي فوجي تنصیبات ټارګټ کړل او پاغه باندې کامیابی سره حمله وکړه. عمران خان دا هم ویلي دی چې مودي پاکستان نه ډیر زیات نفرت کوي او پاکستانی عوامو چې کم دی مودي تنور هم غوسه وروسته ده. د پاکستانی عوامو ریاکشن او بجنګ کې اکټیویټیز مودي نور هم غوسه کړی دی نو کېدای شي هغه یو ځل بیا کوشش وکړي چې د پاکستان نه بدل واخلي. لہذا موږ ته هر وخت تیار اوسېدل پکار دی. عمران خان ټول قوم ته هدایت جاری کړی دی چې ټول قوم د انډیا خلاف پاک آرمی سره شانه بشانه او متحد اوسي. نو دا خو الریډي د پاکستان چې څومره هم عوام دي چې کله هم په ملک سخت راغلی ده نو هغه زمونږ په ملک کې انټرنل څومره هم حالات خرابي یا سیاسي هلچل وي یا نور هم زمونږ معاشي بحران وي خو چې کله هم یو غیر ملکی سازش د پاکستان خلاف روچتيږي نو د هغه خلاف ټول پاکستانیان متحد کیږي. څنګه چې اوس د انډیا خلاف چون کې د انډیا دا کوشش چې پاکستان کې سیاسي ګډي بډي دي او پاکستان معاشي حالت هم دغه رنګ دي او صد عوامو او د آرمی یو بل نه دوری هم لګړي راغلی ده نو زه به کامیابی سره په پاکستان باندې حمله وکم او د پاکستان نه طرف به داسې ریاکشن نه وي. خو پاکستان چې کم قراره جواب ورکو نو مودي یو دوه کې حیران کړی دی. جی عمران خان چې کم پیغام جاری کړی و مې در سره په دې ویډیو کې شریک کو. د ویډیو کترو ډیره زیاته مننه. والسلام.